السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما دا ویډیو تاسو لهکاري پرون د پاکستان او استرالیا میچ دوران دا یو پاکستانی دی چې د پاکستان په پاسپورت انډیا لنه تللی. د افسوس خبره ده چې د په ګراوند کې پاکستان زنده‌باد نارې وهلې او د پاکستان شرط یې چولې چې د انډیا پولیس ورغلي او دلې ویلي دي چې د پاکستان زنده‌باد نارې د په ګراوند کې نه منم جی. بیا په ورپسې د خپل موبایل راوستي دی او ویډیو سٹارټ کړی دی چې دا ویډیو زه شروع کوم او ته د ویډیو په مخ کې وایي چې د پاکستان زنده‌باد نارې مو وهه. نو بیا پولیس یې دی او د غزې پرې خچون کې تاسو له معلومه ده دومره غټ ایونت شروع دی ورلد کپ ته او داسې قسم ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل کیږي. نو چې دی الګ د خيارتوب کړه چې موبایل ورپسې راوسته ویډیو شروع کړه چې دا ویډیو ما شروع کړ او اوس د ویډیو په مخامخ وای چې پاکستان زنده‌باد نارې مو وخه. نو بیا پولیس تختیدل جی. د دې ویډیو شیر کولو مقصد مې صرف تاسو سره دا رجی چې پاکستان انډیا له تل منمل تر پاکستان یو ډیر خپل زبردست استقبال شوی دی خو بل چې د پاکستان او انډیا میچ او هغه کې کراودز پاکستان خلاف نارابازي کړې ده، د اسلام خلاف نارابازي کړې ده، کلاډیانو پسې پرسنل کلاډیان پرسنل ټارګټ کړی دي، کلاډیانو پسې پرسنل نارې وهلې دي چې هغه میډیا نه دي کیچ کړي. د حواله سره د پاکستان چې کم زاړه کرکټرز دي لکه شعیب اختر، شاهد افریدي بیان وکړو ورپسې په جواب کې عرفان پټان هم یو ټویټ کړو چې ما پسې هم په پاکستان کې داسې قسم چې نارې وهلې وي او زه چا په سه یادول چې زه پاغه باندې په ما گزار هم شو د پاکستان کراوډ د ځان د خبره جوړه کړ عرفان پټان. خو چون کې یو طرف لکه تاسو ګورئ د پاکستان او د انډیا سیاسي حالات خراب دي منم خو د انډیا دومره بغض لري د هغه چې کوم پالیټیشن دي د هغه چې کوم حکومت ته دومره بغض د پاکستان نه لري چې تر اوسه پورې پاکستان ته ویزې نه دي ایشو کړي. څومره هم جرنالست دي، سپورتس جرنالست دي یا د نه علاوه ک یوټیوبرز دي یا ولاګرز دي غواړي چې انډیا ته لاړ شي میچ کتلو ته نو چاله هم ویزې نه دي ایشو شوی. چونکه ثاقب مومن به تاسو پیژنئ هغه مارو موجه مارو والا دغه هم ډیر زیات وایرل شوی ویډیو هغه له ویزه نه د ایشو شوی، ډکی بایله ویزه نه د ایشو شوی. ډیر د یوټیوبر دي چې دا مطلب څنګه چې د افغانستان رحیم صدیقی دی وغه هر ځله د خپل ټیم سپورټ کولو د پارازینو داسې د پاکستان هم سه یوټیوبرز شته کسان شته چې د خپل ټیم سپورټ کولو د لپاره هر ملک لزی. نو دا تاسو چې په انډیا کې په ګراوند کې کم پاکستانیان وینئ نو دا د بل ملک په پاسپورت باندې راغلي دي. دا هغه پاکستانیان دي چې سره د انګلند نېشنلټي دي، چې سره د نیوزیلند نېشنلټي دي، چې سره د استرالیا نېشنلټي دي، چې سره د یو اس اے نېشنلټي دي. نو دا دغه په دغه پاسپورت باندې انډیا لراغلي. چونکه د یو اس اے پاسپورت باندې چې د انډیا ویزا کړو دا خو ریجیکټ کول شي نه یا د انګلند ویزا خو د ریجیکټ کول شي نه، صرف د پاکستانیانو ویزا ریجیکټ کړي پاکستانیانو ته ویزې نه ایشو کوي. ډېر د افسوس خبره ده یو طرف ته نارې وهي چې انډیا ډېر غټ ملک دی، مطلب غټ کرکټ پکې کېږي، مطلب هر څه کې هغه ایډوانس دی خو بل طرف لا بغض چې کوم دی دا هغه نه ختمېږي. نو دا یو ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه ما به تاسو سره شریک کوم چې وګورئ چې څومره بغض لري. که چېرې دا ورلډ کپ په پاکستان کې وي او د انډیا ټیم راغلی وي نو خو کولو به د پاکستانیانو د انډیا سپورټ کولو ویرات کوهلي زنده‌باد نارې به په تاسو په ګراوند کې اورېدلې وي چې چېرې دا ورلډ کپ په پاکستان کې وي. خو دومره د افسوس خبره ده چې د احمد آباد کراوډ چې کم دی کم ګراوند کې چې د پاکستان او انډیا میچ دا غزي کراوډ خو ډیر زیات بدتمیز دی خو الریډي مشهور ده په ټوله دنیا کې په ټوله انډیا کې مشهور دی پس چې د غزي کراوډ چې کم دی ډیر زیات بدتمیز دی. او بل جیشا پس هم دا مشهور ده چې په دغه میچ کې جیشا هم خپل کسان راوستو چې هغه باقاعده په دې اوازونو باندې لګولو چې تاسو په پاکستان کلاډیان چې کم دي دا کم په کومه لار چې پاکستانیان کلاډیان ډریسینګ روم جوړ شوی د غزي کې خلک کینولو چې تاسو په کلاډیانو په چې غوخی تاسو په پاکستان پسې چغي وخی توبه تاسو به اسلام پسې چغي وخی. داسې کسان هم جیشا وایي کې نور دا په میډیا باندې دا خبره ورل کیږي. حقیقت پکې شته کنه د دې کنفرم پته نه لګي خدای حقیقت هم دي ځکه ناری لګیدل دي دا چې کله پاکستانیان کلاډیان بیا راشي او دوی خپل بیا میډیا ته وایي چې ما پسې دا ناری لګیدل یا پاکستان پسې دا ناری لګیدل یا اسلام پسې دا ناری لګیدل دا خبره بیا خپل وایرل شي. نو دا سب اپډیټس تاسو سره مې شریک کول ډیر زیاته مننه جی. والسلام.